الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. په مخکینی دروسو کې د منافقین د مشرکین د دې ټولو تذکره وشوه. بیا د هغې وعیدات بیان شو چېرې د منافق به څنګه سزا وي، د مشرک به څنګه سزا وي، د کافر به څنګه سزا وي. رب ذوالجلال په دې آیات کې د انعام خبره کوي. چیرې کفارو ته خو دومره سخته ده، خو مؤمن ته به هم د عمل څه اجر ملاویږي که نه؟ داسې خو نه ده چې مؤمن عمل کوي هغه عبث سي. چې انسان ځان کې پرهیزګاري راولي، د دنیا د خواهشاتو نه ځان وساتي، نو رب ذوالجلال وی دله به زه انعام ورکوم. هغه انعام څه شی دی؟ هغه څه دي؟ وبشر الذین آمنوا، رب ذوالجلال فرمایي وی زیری ورکوي هغه خلکو له چې چا ایمان راوړی دی. اولنی شرط پکې ایمان دی. دویم وعاملو الصالحات، او دا هغه خلک چې نیک عملونه وکړه. ایمان سره نیک عمل کول دا شرط دی. ګورې خامخا به نیک عمل کې، نو چې کله دا اعمالو کې اول عقیده صحیح شي، بیا نیک اعمالو کې، نو دته به څه ملاویږي؟ رب ذوالجلال فرمایي ان لهم جنات تجري، وی د ده دپاره به داسې باغات وي تجري من تحتها الانهار، وی چې د دې ښکته به نهرونه بهیږي. داسې باغات به وي چې د هغې لاندې به نهرونه رواني او دی به د هغې نه لذتونه او مزې اخلي. حدیث قدسي کې راځي، رب ذوالجلال فرمای حضور پاک چې کله د معراج په شپه باندې بره وختو، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو وی د بیت الله په شانتې بره یو کوټه د هغې ته بیت المامور ویلی کیږي. وی هغه بیت المامور نه فرشتې طوافونه کوي، وی د ورځې هغې نه 80,000 فرشتې طوافونه کوي. خو وی چې کله د دې فرشتو یو ځل طواف شوي قیامت پورې بیا نمبر نه راځي. دومره ډېرې فرشتې دي او مختلف ځایونه دي چې هلته د رب حکم نازلیږي، فرشتو ته حواله کیږي. او بیا حضور پاک وی چې ما جنتونه وکته، جهنم مې وکتو، وی چې جنت ته داخل شم، وی جنت عجیبه یو نظاره وه. الله تعالی فرمایي وی نه چرته د انسان سترګو هغه کتلی دی، نه چرته انسان د هغې باره کې اورېدلی دي، او نه د هغه زړه کې د هغې تصور تیر شوی دی. وی جنت ما د ده د عقل نمبره ښکلی پیدا کړی دی. حضور پاک وی د جنت خښتې چې لګېدلي دی هغه د سونې لګېدلي دی او د چاندۍ لګېدلي دي. بعضې جنت چې کم دی د سونې دی، بعضې د چاندۍ دی. یو خښته د سونې لګېدلې ده او په دې کې خټه څه شی ده؟ مونږ خو دلته سیمټ ورکو، خټه ورکو. وی د جنت خټه، د جنت سیمټ چې کم دی د خښتو ملاولو هغه چې کم دی مشک دی. دا مشک ګورې نه څومره قیمتي دي، اصلي مشک نه ملاویږي، او که چېرته ملاویږي نو یو توله به 50-60 روپۍ نه ملاویږي هغه. خو دا د دې دیوالونه ختلی دي. وی بیا د سپینو زرو جنت چې کم دی د هغې خښتې د سپینو زرو د چاندی دي.
او وی د هغې ملاونکې چې کوم دی یو خښ ته بلې سره ملاویږي وي هغه مشک دی او اعلی قیمت لري. یو صحابي تپوس کوي یا رسول الله وی جنت کې به اسونه وي؟ حضور پاک ورته بالکل به وي. په جنت کې به اسونه وي د سرو یاقوتو په شانتې ښکلې ښکلې اسونه به چې ورته ګورې نو هغه سترګو ته به درته خوند راځي. یو بل صحابي تپوس کوي یا رسول الله وی په جنت کې به دوړه وي؟ حضور پاک ورته او دوړه به وي د جنت دوړه زعفران دي. د دنیا دا څومره قیمتونه قیمتي شیزونه دا په جنت کې دا دوړه پرته ده. دا د جنت یو عجیبه نظاره ده. رب داسې پیدا کړی دی چې د انسان سترګو هغه نه دی کتلی صرف بیا هلته ګوري. داسې یو عجیبه نظاره ده د الله طرف نه. یو بل صحابي تپوس کوي یا رسول الله په جنت کې خو 4 نهرونه دي او هغه نهرونه چې دی د جنت ټولو کې اعلی مقام چې دی نو هغه جنت الفردوس دی د هغې نه راغلی دي. د هر یو جنتي په کور کې به 4 نهرونه وي. یو به د اوبو وي، یو به د شاتو وي، یو به د پیو وي، یو به د شرابو وي. هغه شراب به وي چې کم شراب سکر نه راولي، نشه نه راولي، صرف به خلک د لذت او د خوندونو دپاره هغه شراب څکي. او دا چې کم شات دي دا هغه د دنیا ملاوټي شات نه دي. ګورئ مونږ چې شات نو هغې پې 10 قسمونه مخورې بیا هم ملاوټي. او د پیو مختلف ریټونه دي دنیا کې دلته زمونږ، یو په 90 روپۍ، یو په 100 روپۍ، یو په 120 او یو په 130. نو هغه ریټونه نه بالکل خالص پی به ملاویږي. د دې نهرونه به بهیږي او د دې دا جیګانې چې کوم ولو کې ځي دا نه زمونږ د ولو غوندې ګنده، هغه ولې به هم داسې وي، نهرونه به هم داسې وي چې د هغې دواړه طرفونو باندې به ملغلرې لګېدلې وي. او د هغې لاندې چې دی روایت کې راځي وي یاقوت او مرجان به لګېدلې وي. وی چې کله خلک دې اوبو ته ګوري نو هغه به رڼا کوي، پړکار به کوي، او چې خلک ورته ګوري نو هغې له به مزه ورکوي. دا د رب طرف نه یو لوی انعام دی. نو دا د الله طرف نه یو بهترینه تحفه ده دا جنت د مؤمن دپاره. هر یو مؤمن دپاره چې کم د ایمان په حالت کې وفات شي روایت کې راځي وی کم از کم 2 اویا حورې به د دپاره ناستې وي. حور عین کامثال اللؤلؤ مکنون. وی ښکلې ښکلې د غټو سترګې حورې به او وی داسې دي لکه ملغلرو په شانتې به ښکلې. او 80,000 به د نوکران وي، غلمان به وي. غلمان څنګه دي؟ کانهن الیاقوت والمرجان. داسې غلامان به د وي څنګه یاقوت او مرجان دي، قیمتي قیمتي غمو په شانتې به ښکلې ښکلې وي. دا به د یو مؤمن بنده دپاره وي. دا یو تحفه ده د دپاره. او د هر یو انسان عمر چې کم دی په جنت کې به 33 کاله وي. دا د ځوانۍ بهترین عمر دی. روایت کې راځي وی 30 ګزه به دی غټ وي، لوړ به وي، او 3.5 ګزه به پلن وي. ځکه چې د جنت دا خوراکونه کوي، دا مزې اخلي، دا د وړوکي جسم دپاره خو نه دي که نه، الله به د دې جسمونه هم غټ کړي. روایت کې راځي وی چې د جنت کې چې کمې هغه مرغۍ وي هغې د اوښانو غوندې وي، د اوښانو په شانتې به غټې غټې وي. او د انسانان به هم د هغې دپاره لوی لوی وي، غټ غټ به. نو رب دا یو مؤمنانو دپاره دا یو بهترینه تحفه تیاره کړې ده. خو چې کمې د حورې دي د دې حسن ګوره بې مثاله دی. داسې عجیبه حسن به الله ورکړی وي چې دنیا د هغې مثل نشي پیش کولی. په روایت کې راځي د جنتي ښځې چې کم د نوک عمره خوشبو که دی دنیا ته راغه نو خلک به د هغه خوشبوی د وجې نه ژوند تېر نه کړي، دومره زیاته خوشبو به د نوک عمره چې په نوک باندې هغه څومره خوشبو لګوي. دا د جنتي ښځې. او بل لا وی که چېرته په سر باندې کم هغه پړونه یې تړلی وي، هغه ویښته پې پټوي، که دا دنیا ته راغه نو په دنیا کې مشرق او مغرب ټول به روښانه شي د نورانیت نه.
دا د جنتي ښځې مقام دی. ټولو کې کمتر جنتي څوک دی چې ټولو کې به کمتر جنتي وي؟ روایت کې راځي وي یو کس چې کله آخره کې د جهنم نه راوځي، ښه سزا به یې خوړلې وي، بس د هغه وخت به پوره شي په جهنم کې. نو رب ذوالجلال به فرشتو ته ووي دی راوکاږي وي د دې جهنم په یو طرف یو کناره باندې کینوئ، په یو پوله کینوئ. چې هلته کینئ دی به لږ ساعت ناست وي، دی به وایي اللهم لک الحمد ولک الشکر، یا الله ستا د حمد وي ستا شکر ادا کوم چې تا زه د دې جهنم نه راوویستم. دی به څه وخت ناستې بیا به الله ته سوال کوي یا الله د جهنم نه خو دې راوویستم، یا الله دا تو را باندې لګي دا مخ مې ته واړې. الله به دا مخ واړي د جهنم نه. څه وخت به بیا ناست وي بیا به وایي یا الله یو سوال کوم. رب ذوالجلال به ورته بنده وکړه څه سوال کې؟ وی ربه وی دا مې آخري سوال دی نه پس به سوال نه کوم. وی دا سوال دی چې یاره دا هلته لږي اوبه دي او هلته سوری دی هغې له مې بوځه، بل سوال به نه کوم. دی چې هلته بوځي په هغه اوبو کې دی ولامبي د جهنم ټول آثار به ته الله ختم کړي، چې کم سوځېدلی دی کم هغه شکل یې خراب شوی دی، دی به د سوري لاندې ناست دی. لږ ساعت پس به دی وګوري چې یو بله ونه ده هغه د دې نه زیاته ښکلې ده، هغې سره دې نه ښایسته اوبه دي. دی به بیا سوال کوي چې یا الله ورته ای بني آدمه بیا څه دي؟ یو سوال کوم، آخري سوال کوم ربه، دې نه پس ته سوال نه کوم. روایت کې راځي قسمونه به خوري. وی رب ذوالجلال ورته وی ښځه څه سوال کې؟ وی دې ونې نه مې هغه ونې ته بوځه. ربه چې هلته لاړ شم بل سوال به نه کوم. فرشتو ته به د ده سوال قبول شو، وی اوچته کې هلته یې بوځي، هلته به یې بوځي. بیا به ناست دي چې دی هلته لاړ شي، دی وایي اوهو بیا مې وړوکی سوال وکړو، غټ سوال به کولی هم نه شي، یریږي به ډکې. دی به وایي چې یاره الله تعالی د جهنم نه راوویستم او الله تعالی راته وایي چې دی یو طرف ته کښېنه، تو خو ایله اوس د جهنم نه راووتې، بس دا نعمت درله ډېر لو. دی به د جنت دا دروازه وګوري، چې کله د جنت دا دروازه وګوري د ده په زړه کې به نور خواهش پیدا چې یا الله به دا یو سوال درنه کوم، بل سوال دی نه پس ته نه کوم. الله تعالی به ورته ای دروغجنه، ای بني آدمه ته څومره دروغجن یې، ته خو ما ته قسمونه خوړ. دی به قسمونو باندې به قسمونه بار بار خو چې یا الله هلته مې بوځه نور سوال نه کوم. رب به هلته بوځي چې هلته لاړ شي بیا به د جنتیانو اواز به اورېدی، بیا چېرته ټینګېدی شي چې د خپلو ملګرو اوازونه واوري. روایت کې راځي وی د هر یو جنتي به خپل یو مقام یو مرتبه وي. بعضې مقامات به داسې وي چې څنګه موږ ته دلته نه دا سپوږمۍ ستوري ښکاري هغې به دومره لرې وي، بعضې به د هغې نه هم لرې وي. خو دا جنت داسې یو مقام دی روایت کې راځي وي چې کم سړی په خپله یو مرتبه باندې وي دی به هلته خوشحالي. دا خواهش به نه چې څنګه د دنیا هغه لالچ دی چې یاره د سره ګاډی شته الله دې ماله ده نه ښه راکړي، دا خواهشات به نه، دی به په خپل ځای باندې خو خوشحالي. خو بیا هم په جنت کې به وي یو بازار لګي. روایت کې راځي وی هغه بازار کې به داسې وي چې کم جنتیان دي د اعلی مقام دي د ښکته مقام دي دا ټول به یو بل سره ملاقات کوي. استاد به د استاد سره ملاویږي، داسې شاګرد به ملاویږي، والدینو سره به ملاویږي، داسې یو بازار به وي. نو دی به دا سوال کوي چې یا الله اواز مې واورېدو، یا الله دې ته مې لږ ورنږدې که چې دې ته خو کتی شم. نو الله به دا سوالم قبول کړي چې څنګه ورنږدې شي. الله به ورته وایي چې نن وځه جنت ته، دا جنت وګوره، دا جنت ستا دی. دی به ورته وي ته دومره لوی خدای زمونږ، دومره لوی زمونږ رب، یا الله ته ما پورې خندا کې. حضور پاک په خندا شو. وی دا الله رب العزت خپل مسکراهټ به داسې خپل شان مطابق چې کومې حضور پاک په خندا شو. دی نو روایت کې راځي وی چې څومره جنت د ده په نظر باندې لګي، وی رب به ده ته وایي چې د دې لس چنده ستا دپاره دی، دا ټولو کې کمتر جنتي دی. او وی حضور پاک وایي وی که د یو لیج زیم درته په جنت کې ملو شوي دنیا او ما فیها چې څه په دې دنیا کې دی ګوره د دې نه بهتره ده.
لوی مقام دی جنت. په جنت کې به مختلف قسمه نظارې وي. په جنت کې به ګورې خلک اوږي کېږي نه به پې لوږه لګي نه به پې تنده لګي. که چېرته دا شاتم څکي پیم څکي خوراک هم کوي دا به صرف د خوند دپاره کوي لذت دپاره به کوي. بعضې وخت کې موږ دا میوه خورو که نه هسې خوند دپاره موړي سړی خو یاره هسې مزه به ترېنه واخلم. نو جنت کې به دا حالت وي. په انسان ګندګي به هلته ختمه شي. نه به چېرته اودسماتې وله راځي نه به پوزه کې څه ګندي وجود به بلکل پاک وي. او لویه خبره دا ده چې په جنت کې ستړي کېدل نشته. شپم پکې نشته ورځ به وي ټول به ناستې ښکلې ګپې شپې به لګوي چې څنګه تاسو داسې ناستې داسې به ناستې تکیې به یې لګولې وي یو بل ته به مخامخ ناستې او ټول به ځوانان یې بوډاګان هم پکې نشته. 33 کاله عمر به یې د هر چا. د دې نه پس ته چې کله دا هر څه تیر شي 80,000 کاله به دې کې تیر شي چې جنتیان خپلو مزو کې وي الله تعالی به ټول په یو میدان کې راجمع کي. وی هغه میدان به داسې وي صحابي تپوس کی یا رسول الله وی رب به مونږ څنګه ګورو. حضور پاک عجیبه مثال ورکوي وی داسې به ګورئ چې څنګه تاسو د نور د سپوږمۍ ته ګورئ د 14مې سپوږمۍ ته چې هر سړی د خپل ځای نه ګوري نه پې ځمکه تنګېږي نه رس جوړېږي او هر سړی وایي چې دا سپوږمۍ ده څوک پې انکار نه کوي. وی داسې به مونږ ته رب ښکاري چې الله تعالی ودرېږي د سپوږمۍ په شانتي مونږ ټولو ته به ښکاري. چې کله رب وګوري دا هر څه دا ورځې تېرې شي دا ټول خلک چې کله راشي میدان ته نو رب به خپل دیدار کوي. خپل دیدار چې کله رب د بندګانو ته وکړي اول به ترې تپوس کوي تاسو د جنت کې خوشحاله وئ دوی مونږ ډېر زیات خوشحاله وو. وي څه کمی درته محسوس شوی دی وي هېڅ کمی نه دی محسوس شوی. یو انسان چې کله جوړه وغواړي ګنده کېږي به نه هسې بعضې وخت کې انسان هسې د فیشن دپاره جوړه بدلی نو د انار غوندې به څه وي چې هغه کلو کې وي د وجود مطابق ښکلې جوړه به ترې جوړه شي. به د نري ریخم هم وي د غټو ریخم به هم وي چې په دنیا کې په مونږ حرام دي رب یې رالالته راکړي. نو وی رب ذوالجلال به دې ته وایي نور څه کمی درته دی وي الله هېڅ کمی هم نه الله تعالی به ورته وي چې و څه کمی بلکل و. رب به خپل دیدار وکړي چې خپل دیدار ورته وکړي نو د خلکو چې په دې جنت کې 80,000 کاله بعضې روایت کې 1000 کاله راځي چې دا یې تیر کړي وي نو وي د رب هغه دیدار سره به دا ټول شاته هر څه هیر شي. دومره عجیبه ښایست به د رب خپل شان مطابق چې کله رب ذوالجلال ته وګوري بیا چې کورونو ته راځي نو بیبیانې به ورته وایي دا سترګې مو ښکلې شوي نه دي ډېرې شکلونه هم ډېر ښکلې شوي نه دي. وی ولې نه وی خامخا به ښکلې کېږي وی ځکه مونږ د رب دیدار کړی دی رب ذوالجلال هم وکته. نو دا د جنت حسین مناظر دي. په دنیا کې سړی هر څه کولی شي خپل شکل نشي بدلولی که هغه پلاسټک سرجري مو کوي بیا هم پکې مسلې کله به څه چل کوي کله به څه چل کوي شکل څوک نشي بدلولی. خو د جنت په دې میدان کې به داسې کاونټرې لګېدلي په هغې کې به د انسان شکلونه هم بدلېږي چې کم یو ته مخ نږدې کوي هماغه شانتې به کېږي چې څومره ښکلې شانتې ځان له ګوري. خو دې نه پس ته به بیا الله رب العزت څه وخت پس دا ټول خلک یو میدان کې راجمع کړي چې بیا یو میدان ته راجمع کړي ورته وایي نور څه نعمتونه شته چې تاسو ته هغه نه میلو. وی نه الله مونږ ته هر څه میلو شوي دي وی داسې څه شته نه چې مونږ ته میلو نه دي. نو الله تعالی به بیا په خپل ښکلي اواز کې د قرآن مجید تلاوت شروع کړي. دا خلک به سوالونه کوي چې رب د سره دا قرآن بندی نه داسې یو عجیبه مزه به یې د هغې خوندونه به ترې نه اخلي ډېر عجیبه لذت به یې د دې. خو دا مقامات چې ملاویږي نو په دنیا کې انسان لږ پرهیز وکړي مشقت وکړي د مشقت د پرهیز نه پس ته دا مقاماتو دا درجې ملاویږي. مونږ د معمولي 8,000 تنخوا دپاره څومره مشقت کوو ته به خپل دفتر ته ځې خپل کار له به ځې پټي کې به ګوټ کې یا به چا سره کار کې دیاړي به کې هغې نه پس ته اجرت ملاویږي که نه. نو د معمولي پیسو دپاره مونږ څومره مشقت برداشت کوو او دا دومره لوی جنت دی د دې مشقت هم ګورې زیات نه دی. رب ذوالجلال فرمایي 15 وخته مونځ کوه د رمضان مبارک روجې نیسه
معمولی مشقت دی. هغې کې هم که یو سړی ضعیف وي نشي نو هغه ته هم پکې رخصت دی. ښه زکات ورکوه، 40 ورکوه. 40 کې 1 روپۍ څه شی ده؟ هغه هم بس مونږ وایو چې په یو مخ رانځي نو زړه هم ورسره درځېږي. نو د الله بنده دا دومره ډېرې دله چا درکړي دي؟ که الله غواړي دا به درنه په آفت وکاږي، په مصیبت به درنه وکاږي. بل څه شی که حج کې صاحب استطاعت رب وی حج وکړه، که صاحب استطاعت نه حج هم مه کوه. او یو خبره د پردي حق نه ځان وساته. بس دا 5 شیزونه کوه، دا جنت لوی مقام به درته ملاویږي. دا مشقت خو کولی شو که نه، دومره لویه خبره خو نه ده که نه. په دې مشقت چې مونږ ته دا دومره لوی مقام ملاویږي او الله مونږ له داسې یو جنت تیار کړی دی چې حدیث قدسي کې راځي وی داسې جنت دی چې هغه د انسان سترګو نه دی کتلی، عقل نه دی کتلی. یو صحابي تپوس کوي وی یا رسول الله وی په جنت کې یوه ګوټ کولی شو که نه؟ نو حضور پاک ورته وی بالکل به کولی شي. وی رب به دله یو تخم درکړي، وي څنګه چې هغه تخم وکري وي هغې به د سترګو رب کې زرغونه شي او د سترګو رب کې به هغې نه هغه غنم به تې یا چې کم جوار دي هغه به تې بیل شي او دا نور ګن به بیل شي. وی رب وی چې ای بني آدم ستا دا لالچ دی نو حرس دی نو هر څه در سره شته، په دې څه کې چې څه غواړې درته ملاویږي. نو دا د جنت لوی مناظر دي. دا د مؤمن دپاره یو لوی انعام دی. دې آیات کې راځي وبشر الذین آمنوا، خوشخبری ورکوي هغه خلکو له، زیری ورکوي هغه خلکو له چې چا ایمان راوړی دی. وعملوا الصالحات، او نیک اعمال په دنیا کې وکړه. ان لهم جنات، وی د دې دپاره داسې باغات دي تجري من تحتها الانهار چې د هغې ښکته به نهرونه بهیږي. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، وی چې کلم دی د دې میوو نه میوه خوري، چې کلم د دې رزق نه دی رزق خوري، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، دی به وی دا خو هغه رزق او هغه میوه وه. بعضې علما لیکي وي چې کم مونږ په دنیا کې خوړه دا خو هم د هغې په شانتې ده. بعضې علما لیکي نه چې اوس مې وخوړه د دې نه مخکې به چې کم خوړلي دا خو د هغې په شانتې ده. اتو به متشابهه، دا به خپلو کې یو بل سره متشابه شکل کې به یو رنګي وي، خو ولهم فیها ازواج مطهره، شکل کې خو به یو شانتي خو چې کله یې وخوري ذایقه به یې بدلی. د هغې نه به زیات لذت په دې کې الله یې ښیي. ولهم فیها ازواج مطهره، او وی د دې دپاره به پاکې بیبیانې وي، د ګندونو نه به پاکې وي، د دنیا چې کمې بیماریانې د دې نه به پاکې وي. په جنت کې چې د یو سړي په سر باندې 80 حورې وي، نو روایت کې راځي وي دې له به یو محل ورکړي، هغه محل به د ملغلرې په شانتې وي او هغه به 80 میله فاصله کې وي، دومره لوی به وي چې یو ګوټ کې کس ناست هغه ته به د بل ګوټ والا پته نه لګي. او چې کم جنتي سړی وي رب به د ده په وجود کې د 100 د دنیا د ځوانانو طاقت کیدي، د وجود به د 100 ځوانانو طاقت په شانتي وي. نو هغې کې چې کمې بیبیانې وي نو ډېرې حسینې وي د ښځې زړه به بل سړي ته نه مایله کېږي، او د دې سړي چې کم دی نو بلې ښځې طرف ته به هم زړه نه مایله کېږي. د جنت لوی نعمت دی. وهم فیها خالدون، او دی به همیشه په دې کې پاتې کېږي. الله تعالی دې مونږ ټول ته جنت راکړي. او مونږ دپاره رب جوړ کړی دی، خو دا معمولي مشقت خو به خامخا کوو. ځکه که یو سړی روټۍ هم خوري نو چې روټۍ ته لاندې ګوري نو ډایرکټ خو نوړی خولې ته نه ځي که نه، لاس به ښکته کې بیا به اوچتې خولې ته به ځي. نو دا شانتې چې رب رانه راضي کېږي نو دا مشقت به لږ ډېر برداشت کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.